زمونږ علما دي د دې اعتماد کته مو ګرځوه چې دې وایي چې ودرېږه بیا ودرېږه. دویمه خبره دا ده چې خپل ضمیر درته څه وایي، د انسان خپل ضمیر ما خپل ضمیر خو راته دا وایي چې چېرته یو سړی هغه تاله راشي او لاس دې ښکل کړي، یو سړی درته پیزار سم کړي، یو سړی هغه ستا تندی ښکلی، هغه سړی راته دومره محبوب نه دی، هغه سړی مې خوښ دی چې د سیاست په میدان کې ماته کنځلې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا چې دی نو ماشاءالله دا قاری محمد الیاس صاحب چې زموږ د جمعیت الاسلام د سعودي عرب مرکزی جنرال سیکرټري د هغې سره ناست یم، خو زموږ په دې سوشل میډیا باندې یو نوجوان عالم الدین دی چې نوم یې دی جی سید عبادالله شاه صاحب. سید عبادالله شاه صاحب جی زمان وروسته جی د سوشل میډیا ته زما خیال دی چې راوتی دی، زما هم زولتیا کې هم دی، خو ماشاءالله دومره ښکلي اکټیویټیز دي چې زموږ نیپال ورم سیوا شول او دغه دی بل خبرې اخلاقي طور باندې بل نوجوان هم دی او یو ډېره ښکلي اکټیویټي ده په سوشل میډیا باندې. هغې چې دی نه خانان دي نه نواب دی نه خان دی، خو ماشاءالله د جمعیت الاسلام زما خیال دی پی کې 17 ټیکټ ورته میلاو شوی دی دیر د علاقې نه. نو ما چې د هغې د اکټیویټیز در سره لږه شریکومه، لاول جي تاسو هغه واورئ بیا په هغې باندې یو څو خبرې کوو. زما مزاج په دې وروستني وخت کې د دې یو نیم او 2 کالو نه مکمل حب به الی الخلاله کیفیت نه کوي، چېرته د خاطراتو نه کوي، چېرته د ذکر اساسو نه کوي، چېرته د درس تدریس نه کوي، یا زیات ما د خطابت پورې خپل هغه سرګرمیانې محدود وساتمه. لیکن زما معززو دا ټوله ورځ کې مختار الامه پیر مختار الدین شاه سره مې ملاقات وشو، حرم شریف کې میزاب رحمت ته مخامخ ناسو، په دور اول کې اولي چت کې تشریف فرماو، ما ورسره ملاقات وکړم. حضرتو یو طرف ته مدرسه ده، یو طرف ته کیفیت د حبب الی الخلال، یو طرف ته د خطابت په میدان کې 2 خبرې کوو، څه وکړم کوم میدان راټینګ کړم، دا ټول خو مې نور کېږي، خو دا سیاست را باندې د پاسه راغی، ما دا را باندې خبره از وخت دا کار راغی. استادانو مشرانو ته مې درخواست وکړ چې زما دا وخت نه دی، مولانا مطلب حق دې ته نه ویل چې دا ملګري قرار کړه، لیکن زما په باره کې ښه امت سره چې کومه رایه وه، نه مې د ملګرو هغه اعتماد په پیسه رسولی شو او نه مې بل څه فیصله کولی شوه. هغه حضرت سره مې دلته ملاقات وشو، ما یې د دې کیفیت نه تېرېږم څه وکړم. ما ته ویې چې اولۍ خبره خو دا ده چې که علماو په تا باندې اعتماد کړی دی نو خپل علماو اعتماد ښکته مه غورځوه، چې د علماو زموږ علما دي د دې اعتماد ښکته مه غورځوه چې دې وایي چې ودرېږه بیا ودرېږه. دویمه خبره دا ده چې خپل ضمیر درته څه وایي، د انسان خپل ضمیر ما خپل ضمیر خو راته دا وایي چې چېرته یو سړی هغه تاله راشي او لاس دې ښکل کړي، یو سړی درته پیزار سم کړي، یو سړی هغه ستا تندی ښکلی، هغه سړی راته دومره محبوب نه دی، هغه سړی مې خوښ دی چې د سیاست په میدان کې ماته کنځلې وکړي. دا کنځلونه به سکرین شاټ والم، دا کنځلې به ځان سره انباکس کې محفوظ کړم، دا د الله رب العالمین مخې ته پیش کولی شم چې الله ستا د دین د نظام خلافت او د نظام سیاست خبره مې کوله، ستا د حکمرانۍ خبره مې کوله، په دې باندې راته دا کنځلې شوې دي. خو دا څه خبره نه ده چې څوک زما لاس ښکل کړي او څوک زما مطلب دا دی چې نور څه خدمت وکړي بیا راته پیزار سموي، دا خو څه خاص قرباني نه ده. ما خپل ضمیر مې دا دی چې دا سپینګیری عالم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن چې په دې دور کې تنې تنها پرېښودل، دا راته بزدلي ښکاري، دا راته خیانت ښکاري. جزاکم الله. قاری صاحب جی تاسو به جی اورېدلي مولانا سید عبادالله شاه صاحب، جی بالکل ډېر ښکلي اکټیویټیز دي او ماشاءالله د هغې اکټیویټیز سله ورته هم دا میلو شوله چې ټیکټ ورته د جمعیت الاسلام یعنې د علماء حق د پارټۍ نه میلو شو. دغې باره کې جی ستاسو څه خیالات دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بلال خان بھائی ستاسو ډېره مننه چې یو ځل بیا موږ تاسو په دې باندې ګپ شپ ولګو. نو حقیقت دی چې د الیکشن دور دی او پاکستان کې د جمعیت علماء اسلام د طرفه نه ټول پاکستان کې او دې ځل هم ماشاءالله په سند او په پنجاب کې هم زموږ ډېر انتهایی معزز امیدواران ودرېدلي دي. نو په هغې کې که خانان دي او که په هغې کې نوابان دي او که په هغې کې علما دي، زموږ دا زموږ دپاره چې یو ځل دوی باندې زموږ اکابرینو لاس کېښو او دوی ته یې ټیکټ ورکړ، نو موږ دپاره که هغه خان دی که هغه نواب دی که هغه عالم دی، موږ دپاره بالکل یو برابر دی او موږ به د هغې ملاتړ کوو.
نو په هغې ټولو کې ټول موږ دپاره معزز دي ماشاءالله. الله پاک ته جمعیت علما اسلام ته دین دګنې راچوګنې ترقي ور نصیب کړي. خو چونکې نن تاسو د یو داسې شخصیت نام واخیستو چې هغه زمونږ هم ډېر نږدې ملګری دی او ډېر انتهایی با اخلاق با کردار یو نوجوان دی ماشاءالله. مونږ سره ډېر زیات محفلونه تقریبا کړي دي او ډېر ګپ شپ مې لګولی دی چې څنګه تاسو وویل نو دقسې بالکل یو داسې شخصیت دی چې یو عام کارکون دی. عام کارکون دی بالکل. که تاسو خبره ده څوک وایي چې یاره جمعیت علما اسلام خوانینو ته یا نوابانو ته ټکټ ورکوي نو دا بالکل غلطه ده. نو داسې شخصیت هم مونږ کې شته چې ماشاءالله بالکل د جمعیت علما اسلام یو عام کارکون دی او ماشاءالله ډېر په کامیابي طرف هم روان دی او مونږ اورېدلی دي چې انشاءالله د ده سیټ 100% کنفرم هم دی. بالکل جی کنفرتیا کې خو هېڅ شک نشته دی ځکه چې زه په سوشل میډیا باندې د هر علاقې خلک ګورم او ما ته د هغې ویډیوز راځي. نو د دې اکټیویټیز چې کوم دي نو هغه نوجوانان چې کوم دي کم ینګ ایج دي زمونږ رنګې کلین شیپ کې نوجوانان دي جی هغې چې دی مولانا سید عبادالله شیب فالو کوي هم د دې ویډیوز هم شیر کوي او باقاعده د پاسې پې دا لیکلي وي چې انشاءالله لکه هغه که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو د ده سره په زړه کې مینه محبت ساتي. او بل دا چې زه خوشحاله په دې یم چې د مفتي عبدالشکور صاحب تاریخ چې دی زما خیال دی چې هغه بیا یو ځل راژوندی کېدو والا دی او هغه به د عبادالله شاه په شکل کې راژوندی کېږي ځکه چې څنګه هغه غریبانانو او دغه ورته میلو شوی دا امر الله پاک چې دی مذهبي امور وزارت له ورسو خو بس چونکې زندګي یې کمه وه الله پاک رانه واغشتل. الله دې کړي چې دا نعم البدل وي. خو بار کې په زمونږ چې کم نوجوان کول دی هغه هم ورسره ولاړ دی. خو زیاتره خلک الزام دا لګوي چېرې جمعیت الاسلام چې دی کم خوانین کم ملکان شو یا دغه شو مالداره خلکو ته سیټ ورکوي غریب ته نه ورکوي دغې باره کې جي نه جي دا خو ښکاره تاسو وکتل چې ماشاءالله په ډېر ځایونو کې داسې علما ولاړ دي چې هغه بالکل نه سرمایهدار دي او هغې سره د ټکټ پیسې به هم تقریبا نه نور خلکو به ورله ټکټ جمع کړی د هغه ټکټ پیسې په هغې کې یو دا شخصیت هم دی او نور هم داسې ماشاءالله کثیر تعداد نه داسې علما شته. نو دا خبره بالکل غلطه ده او خصوصا د سید عبادالله شاه صاحب چې کوم دی ماشاءالله د ده اخلاص او د ده محبت او د ده کوم درد چې دی د خپلې حلقې دپاره مونږ یې واورو نو انشاءالله الله پاک به ده ته کامیابي ورکوي او ده دپاره زمونږ یو میسج دی چې انشاءالله الله پاک تاسو ته ښه مو قدر کړې ده او دې موقع نه به انشاءالله تاسو فایده واخلئ او د خپلې حلقې یو داسې خدمت وکئ چې همیشه دپاره انشاءالله ستاسو دغه سیټ هم کنفرم شي او همیشه دپاره ستاسو د دې حلقې نه به بیا امیدوار هم وي انشاءالله او الله پاک به کامیابي هم درکوي. بېشکه الله پاک دې جي کامیاب کړي زموږ دعاګانې هم ورسره دي او انشاءالله په سوشل میډیا باندې به ورله خپل طرف نه چې دی پوسټ وي هر رنګه خدمت یې هغه به ورله مونږ د سوشل میډیا د لارې چالو خپل نوجوانانو ته هم چې دا زمونږ همزولتیا کې راځي مولانا سید عبادالله شاه صاحب او ماشاءالله په ډېر کم ټیم کې چې دی ډېر زیات فالور په سوشل میډیا واغشتل خو یو بیان جي ما د دې د خولې نه اورېده او هغه بیان چې دی زما رنګې سړی هم جړولی دی چې ده وی چېرې زه د یو غریبې کورنۍ سره چې زمونږ تعلق د زمیندارې کورنۍ سره دی او په هغه زمیندارۍ کې هم زما والد صاحب چې دی په ما باندې داسې یو دغه وکړه چې زه دې مقام له نن الله پاک په مدرسه کې یو مدرس دی او یو علم خلکو ته ښیي نو دې مقام له الله پاک رسولم په غریبۍ کې نو هغه بیان چې ما جي د ده اورېدلی دی نو زه پې هم عاشق شوی یم نو زه یم چې به کوم بدبخت انسان وي چې هغه به د ده سره په دغه حلقه کې راځي او اوټ څه شی زه یم زه د بلې حلقې یم زه یم چې مونږ ترې نه جي ځان مو ترې نه قربان کړی اوټ خو وړه خبره ده که چېرته کې د وینې ورته ضرورت شو نو انشاءالله په هغې کې به هم ترې نه وروسته کېږو نو زه د دغې علاقې نوجوانو ته چې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زما خو ته پیغام دا دی چې انشاءالله یو خو نوجوان عالم الدین دی بل تاسو به ټول بیانونه اورېدلي وي اختلافي بیان به تاسو د داسې اختلاف نه وي اورېدلی چې ته کې بغضي همیشتن به د معاشرې د اصلاح بیانونه کړي وي او هغې به چې دی ټول نوجوانان چې دی هغې هم فالو کوي او دی چې دی د بل نوجوانانو ته دی هم سوچ دا کوي چې زما د نوجوان چېرته د آیسو په نشه باندې یدي نشي چېرته بل غلط کار طرف ته لاړ نشي بلکې زموږ د نوجوانانو مستقبل دپاره هم ډېر ښه سوچ دی تاسو دغه نوجوانانو ته جي تاسو څه ویل غواړئ دا ورته اخري پیغام کې جي جی نوجوانانو ته خو زموږ دغه میسج دی
چې د کوم اخلاص ته د محبت ته د خپل حلقې سره بلا تفریق مونږ د ټول بیانونه تقریبا واوریدل او اورې نو د ماشاءالله چې کوم هغه دی بلا تفریق خدمت ته دی راوتلی دی او دی وایي چې انشاءالله زه به د حلقې داسې خدمت کوم چې انشاءالله زندگی بر به خلقیات ساتي. جی وایي کتابونو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه صرف دغه کتلي م دي نو زه دې ځل په دا نیت راوتی ما چې همغسې به چې دی لکه د خپلې حلقې خدمت کوم څنګه چې هغې کړی دی. بالکل. نو انشاءالله مونږ دا میسج دی چې دی تاسو د پلټۍ نه بلاتر د نوجوان ته تاسو وټونه ورکئ او دا کامیاب کوي انشاءالله. زمونږ امید دی چې دی به د حلقې داسې خدمت کوي چې داسې به بل چا نه کړی او مونږ دعاګانې کوو او مونږ په مدینه منوره نه دا ویډیو کوو انشاءالله. هر وخت مونږ ټول جمعیت علماء اسلام دپاره او خصوصا داسې نوجوانانو دپاره مونږ همیشه دپاره دعا ګویو چې الله پاک دوی ته کامیابي ور نصیب کړي او الله تبارک وتعالی ټول جمعیت علماء اسلام ته دین دوګنی را چوګنی ترقی ور نصیب کړي او ټول پاکستان زمونږ خوږ پاکستان ته د یو امن گهواره جوړه کړي او ټول چې څومره زمونږ پاکستان دی خوږ پاکستان د هغې الله پاک حفاظت وفرمایي. جزاکم الله جی. ملګرو دغه زمونږ د سعودي عرب مرکزی جنرال سیکرټري قاري الیاس صاحب دا ټیم کې مدینه منوره کې چې قاري سید مولانا عباد الله شاه صاحب په حق در سره خبرې اترې شولې د هغه خلک چې کم نوجوان دي کم د هغه معزز مشران دي زنانه دي نو خامخا اوټ پچیا چې نو د مولانا سید عباد الله شاه صاحب انتخابي نشان کتاب دا در سره ګورې مې روي ځکه چې دا زما د خوږ نبي وارث دی. ویډیو در سره مخکې شیر کې او دغه پی کې ستاره چې کوم د دیر سید مولانا عباد الله شاه صاحب د حلقې خلق دي هغو ته زموږ دا پیغام د زړه د اخلاص ورسوي. جزاکم الله خیر.